صل على محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ټول ناوال خو تاسو ټولو شکریا ادا کوو چې تاسو راغلو دې ته حاضر شو او د مختصر احکام ته د غسل و کفن ولا کوم مختصر احکام وښیو ته تاسو حاضر شو. غسل میت په موږ ټول نه پهله احکام څو تاسو په خدمت کې وښیو. غسل میت کوم مړي ته یعنې غسل ورکوي، درې قسمه غسل ورکوی شي ورته، څخه اول آب بیر سره د بیرو اوبو سره، او دویم د کافورو اوبو سره، او دریم خالص اوبو سره، یعنی د عام اوبه چې کوم انسان مسلمان وي هغه سره غسل ورکوی شي. د غسل طریقه هغه طریقه یې چې کومه انسان خپل غسل جنابت یا د جمعې ورځې کوم غسل کوي، انسان پهله خپل سار وینځي دی پورې، یعنی سار اور گردن، او بیا خی طرف بیا ګس طرف مړی ولا اندسې. خو فرق صرف دا چې انسان کله غسل جنابت یا غسل جمعه کوي هغه د خپله کوي، او دا مړی ته د انسان ماو ته ورکوو ورته چې کوم مړ شي. فرق صرف دا او نور طریقه بعینه هغه طریقه چې کومه انسان خپل غسل کوي واجب. ټول نه پهله غسل کې دا چې انسان نیت وکړي چې مثال غسل حاضر میت ته ترتیبي، مثال آب کافور یا آب بیر یا آب خالص سره ټول نه اول غسل چې کوم ورکوی شي هغه بیرو اوبو سره مړي ته ورکوی شي. چې پهله سر اور گردن به وینځي بیرو اوبو سره، بیا خی طرف ته تا کوزه پورې، مثال چاډو کې اور خرګونو کې لاس انسان پکار دي سمړی ته وای چې وج زور کې پاتې نشي. دویم ګڅ طرف ته اندی طرف اندی شانته، مثال انسان خرګونو کې اور چاډو کې لاس وای چې مثال وج زور کې پاتې نشي تا کوزه پورې، مثال انسان د سي طریقې سره لاس راولي. بهتر دا چې کوم سړی اوبه چې مړی باندې غدي طریقې سره اوبه چې څه پاسه نه رواني کی تا کوزه طرف ته بوزي، او د سینا څه مثال رواني کی ودرېږي بیا سر نشي، بیا سر نه په کار نه کونځي نه شروع شي ته اخیره خپو پورې پکار دي چې انسان ورسې یو کس په لاس وي بل سړی اوبو اچي. دویم غسل اندی شانت اندی طریقې سره کافور اوبو سره ورکوي شي. دریم غسل خالص اوبو سره. دا درې غسلونو طریقه یې کوي. وای بل مسله ورکې دا چې بیره ور او پانی دوره زیاتې ورکې انسان ونه چي څنګه اوبو رنگ شین شي ډیر زیات څه مضاف ورته ویل شي، اور دوره کامې نه وي چې چوک ورته اونې چې بیره پانی ورکې میلاو شوي. اندیشان ته کافور هم دوره زیات ورکې ونه چي چې مثال غته سپینې بالکل شودو غوندې سپینې شي، او دوره کامونه وي چې مثال چوک ورته کافور وبونه اونې، یعنی دوره مطابق او بیرو پانی ورکې واچي چې غته بیرو پانی نه ویل شي، اور دوره په مطابق کافور ورکې واچي چې غته کافور وبونه ویل شي. اندیشان ته دریام آب خالص سره، اندیشان ته سارو گردن خی طرف اور ګس طرف اردرو زیو کې پکار دی چې خرګونو اور چاډو کې انسان مړی د پر لاس وي چې وج زور نه پاتې نشي. اندیشان ته کونځي کې بیرې ملاو نشي، بیرو پانی ملاو نشوي ته یا غصبي، مثال شتا چا پټي کې خو اجازه تی نشته، غه حالت کې ته دی په بدل کې بیا خالص اوبو سره غسل ورکوي شي مړی ته. یعنی نیت په داو کې څه مثال حاضر میت ته د غسل ورکوم ابه مثال د بیرو اوبو په بدل کې ابه خالص سره ترتیبي واجب قربتن الی الله. یعنی دې طریقې سره انسان وکی اندیشن تک کافور ملاو نشو، کافور په بدل کې ابه خالص سره غسل ورکوي شي. خو غسل به په بدل کې ورکوي دا نه چې مثال ته بس خالص سره یو غسل نه، غسل خالص سره کته ورکوي تاسو کافور ملاو نشو بیره ملاو نشوي، هر په بدل کې به بیلا بیلا غسل ورکوي. نه درې غسلونه به بیا مړی ته هغه په بدل کې ورکوي. بل مسله دا چې مثال کوم بچه پیدا شي هغه غسل کفن دفن د ارڅ واجب دی. مړ پیدا شو دا څه کوم شرط لکه څلورو میاشتو مور خېټه کې وي هغه د بعد څخه پیدا شه ساکت شي نه
زیان شه، مو پښتو کې زیان ورته یوز کله زیان شه بچي 5 میاشتې وي 6 میاشتې وي هغه باندې بیا غسل کفن واجب دي. څنګه مثال 3 غسلونه مثال بل مړی ته ورګي اندي شانته بدی بچي ته هم 3 غسلونه ورګي غسل اور اندي شانته کفن ورته 3 کفن ورګي واجب دي. او اندي شانته یو بل مسله ده چې نر سړی یا خځه ورګي 3 کلونه کام وي غته مثال کا نر وی خځه ورته غسل ورکوي شي کا خځه وی ورته نر غسل ورکوي. خو کا 3 سال پورا شي 3 کلو پورا شي بیا غته مثال نر ته خځه پکار دی غسل ورنه کی او خځه ته نر پکار دی غسل ورنه کی. څه 3 کال وی یا 3 کال نه زیات شي کوم کاس. دا څو مسائل وو چې تاسو په خدمت کې مو عرض کو. بل مسله دا څه کوي مړی مثال راغله یو مړی راوړه دوره بعد حالت یې څه غسل قابل نه څه غسل ور کړل شي. اوس دې لپاره تیمم ورکو. تیمم هم پکار دي څه اریو غسل په بدل کې یو تیمم ورکې مثال مثال ابي سدر په بدل کې یعنی بیروبو په بدل کې ابي کافور په بدل کې اور ابي خلص په بدل کې اریو په بدل کې یو تیمم ورته ورکې ني 3 تیمم ورکې. بل دا سمو ویلیو عرض مکړیو پهلا بیا بیو کو څه تیمم کله ورکې مثال مو ځان ته ورکو داخله است خي طرف ته ګس تلست ګس طرف ته کمړی ته مو د سکو نو دا مو الټا کېږي مثال خي بي ګس طرف ته شي ګس بي خي طرف ته شي. نو دې لپاره حل دی مثال دا مثال ګس لاس باندې مثال خیلاس دی طریقې سره چیک دی او دی طریقې سره مثال مړی ته لاس دی طریقې سره کې بیا اندسي مثال راواله تا سونګې سار پرورتا لاسونه یو په بدل کې خیلاس غسلاس بیا مثال ابي کفور په بدل کې بیا ورتا ابي خالص په بدل کې تیمم ویر کو. صلوات محمد و آل محمد باندې واجل فرج. او یو مسله دي کې دا بلد مثال کا غسل میت ته چې انسان تویر کوي غوله اجرت خستله جایزه نه. مثال ته ما ته وي بل غستوي چاته وي چرشه مومړی ته غسل ورکا زب پیسې در کو چوکشتانه غسل ورکا دا واجب شي اجرت نشه خسته یعنی مثال پیسو یا بل څه مطالبه ورنه نشي کوي. دا نه څه مثال زه مثال ما چوب غسل تراولي ما دا ذهن کې وي چې مثال څلوختي باندې ما ته کشره راوړي ورکه بجامې وي سپری وي دام بیا غسل ما د پر جایز نه مته گناه ملويږي دی باندې پکار دي صدا شی نه بلکې خالص قربتن ال الله وي صرف الله د پر دا شی مو مثال کوم غسل ورکو د الله د پر ورکو. یو صلوات محمد و علی محمد. اندس ناظر کا چوک دیر کی ناظر مثال ناظر څه فرق نه کی خو اجرت نه سخسته. لکه مثال کته ما ته وی څه زتا ته ما ته وی څه مولانا صاحب راشه ما مړې شوی ته غسل ورکا زتا ته وی څه ما ته 1000 روپۍ راکې مثال دا شی جایز نه بیا. خو که زه مثال غسل کفن وکم ته ما ته مثال گاډي ونی سي ما ته مثال زکلا 1500 روپۍ اندس راکې څه مړی پسې مثال فاتحه وک بیا صحیح. خو که زه اجرت وغنو یعنی دی ولا مزدوری ز نشو وخت مزدوری جایزه نه ویلې صدا شی واجب دی. اندی شانتا کفن کا زیر کوم مزدوری جایزه نه زو ان غسل ور کوم 1000 روپۍ غسل 1000 روپۍ کفن ما ته 2000 روپۍ راکې که صدا شی ز نه کوم دا شی ما پر جایزه نه. او که مثال غسل کفن ته تمرا ولې ته ماته څنګه څون ته ماته یې مولانا سے مثال ما مړی پسې لاس اوچات کا دعا ورته وکا لاس روپی 100 روپی 500 روپی 100 روپی 1000 روپی نظر ته ور کې دا څه فرق نظر نه کوي خو اجرتی نشي خسته. بل مسله دی غسل ولا کې دا وند کوي انسان مثال نر سړی یا خځه یا غسل جنابت یا غسل حیض حالت کې مرش آیا غته پر بیا په کار دي چې غسل جنابت یا غسل حیض وکي نه غته پر دي شي ضرورت نشه دا درې غسلونه څه شو دا الریډي پاک شته انسان غسل جنابت یا غسل حیض ضرورت ورته نشتا. صلوات محمد و آل محمد. چل فرج. او دویم شی چې کوم خیونه غده کفن مړی ته ورکوندي دویم شی
غا کفن دی. مثال چې کله کفن ورکې کفن نه مخکې یو بل شی شته چې هغه هنوت ورته یي. هنوت کافورو سره کېږي هغه ځایونو باندې چې کوم ځایونه سجدې کې لګېږي. اووه ځایان مثال لاس و تلی ټنډی د ګوټنې اور د خپو کټې ګوتې دی اووه ځایونو به او سونګې باندې اتم ځای مستحب دی. دی اووه ځایونو به هنوت پکار دی چې انسان څه وکړي وکی ورته دا هم واجب دی. یعنی غسل د بعد چې کله کفن کې چیک دی کفن ورته جوړوي هغه ټایم کې پکار څه هنوت ورته ویر کړل شي. بیا دی د بعد کفن دی. کفن کې مثال درې ټوکړې واجب دي. کفن کې مو مخکې عرض کړو اول دای چې ستره دغه یعنی سر د سری یو سر نه بل سر پر ستر چادر څنګه کې د مړې ټول پټ شي. دویم شی چې کوم دغه د بعد کمیس ته خط چې مو ویلو چې مثال د ګوټنو پورې واجب دی مستحب دی چې دی خپو سارو پر یعنی خپو پورې هغه وکړي. دویم دریم شی چې کوم دی لانګ دی نامنه ګوټنو پورې واجب دی او سینې نه تا خپو پورې مستحب دی چې انسان دورا ستر وکړي. اندې شانته کمیسو چې کوم ویلو درته هغه یعنی اسې خط ته یعنی ادنا شوي شي دنه تر ګوټنو پورې لازمي او ګوټنو ته خپو پورې مستحب دي چې انسان وکي. اخیره ټایم دی انسان کله وندې مستحبات او خیال ورکې وساتینو بهتر دی. بیا بل شی نر سړي د لپاره غدي رامپیچ کوم دی د سه دوه طریقو سره مو ان شاء الله پریکټیکل څخه یو کې به وو خیو درته رامپیچ هغه مستحب دی. څنګه مثال د مانس کې تړای شي خېټه باندې د خپو مانس کې مثال دی بل طرف ته روبسي نو خپو نه کتاو کې یا انغوراوي غا دریام ضروره پنځم شی چې کوم مستحباتو کې دویم شی یعنی کفن کې پنځم شی غا امامای اماما مثال انسان نرسری د لپاره اماما وکي او خځې د لپاره دینه هټ کر مثال خځې د لپاره چې کوم شی غا دغه نه اماما نشته خځې د لپاره مستحباتو کې یو چې کوم دی مکنای ان یا سار والا کا سبا ورته یو کڅ ورته یو غایب ان سار والا چادر دی مکنا او بل چې کوم دی سینابان دا خځې د لپاره مستحب دی. خځې د لپاره اماما نشته غدا پر دا شی مستحب دی. نو دا څو شیان وو چې کفن کې مثال دغه واجب دي دا به ان شاء الله مو اوس تاسو ته پریکټیکل خیو تاسو به دی بل دغه کې تاسو دا مزید وکسو. نو بهتر دی چې انسان امامات څخه کوي امامه کې تحت الحنک ما تاسو ته مخکې خیالم څه د کوم پټی مو لته د اخلاص کې دینه تحت الحنک کوم جوړیږي دا هم مستحب دي چې انسان ورته دا هم مړی ته خلاص کی تحت الحنک. نو دا څو مسائل وو د غسل والا د کفن والا دا شی هم په کار دی چې انسان ورڅو کی دی باندې غور او فکر وکي. دا شی په کار دی واجب دی هر یو انسان ته په کار دی غسل او کفن په کار دی زداوی هر یو کور کې ویری دا مسائل واجب دي. دا شی دوره مشکل نه خو موده د مشکل لسمه چې موده کړي نه وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بر محمد اهل بیت محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل